مسلمانانو د پاره رمضان تبعی میاشته دا د دوی د کفر میاشته نو نن سبا چې مسلمان دی ته د رحمتونو و برکتونو میاشت وی دا کمقل دی دا ناپویه دی دا جاهل دی دا د الله تعالی د غولولو کوشش کوي دې میاشتې ته برکت الله ورکړی دی یو بیوقوف لګیاو او هغه په نټ باندې دی عوامو مسلمانانو ته وایي وایي د دې میاشتې اډو برکت نشته وایي دا برکت خو به ته ورکې د دې اډو فضیلت نشته وایي دا فضیلت به پې ته ورکې ما وې ظالمه د الله د پیغمبر د احادیثو د مخالفت سره سره اوس د الله د کتاب دشمنۍ ته مدرېدې رمضان المبارک لا فضیلت او غوروالی ورکوونکې زو او ته نه یو دې ته رب العالمین فضیلت په خپله ورکړی دی او داسې فرمایلی دي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې په دې کې د قرآن د نازلېدو شروع شوې ده اوس دا شروع به پې زو ته کوو که دا پکې الله کړی ده نو پته لګي چې میاشت د رمضان لا برکت ورکوونکې زو ته نه یو دې ته برکت ورکوونکی رب العالمین دی کله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر په میاشت رمضان له الله عزت په لیلة القدر سره ورکړی دی چې په دې کې هغه عزتمنده شپه ده نو دا عزت ورته الله سبحانه وتعالی ورکړی دی زه بس یمه ته به صحیح او زما استاد وجبه یو میاشت ته عزت ورکول صحیح تر اوسه د توحید دعوې کولې او نن د شرک په ډپه ودرېدې تر اوسه خو دا عقیده وه چې برکت ورکوونکی څوک دی الله اوس وی برکت به زو ته ورکوو نه تبارک الذي بیده الملک دې میاشت ته عزت شرافت او برکت رب العالمین ورکړی دی او بیا احادیثو کې الله فرمایي قرآن وی ایاما معدودات دا یو څو ورځې دي د شمار چې دا الله چاڼ کړي دي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتحت ابواب الجنه ستا خبره نه ده د الله د طرف نه د جنت دروازې کولاو کړي شي غلقت ابواب جهنم د جهنم دروازې بند کړي شي عرض دا چې دې میاشتې ته الله فضیلت ورکړی دی ما او تا به دې فضیلتونو کې اله راځو چې د الله د حکم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو موافق دا میاشت تېره کړو العرض دې میاشت کې ځان په الله سبحانه وتعالی باندې سپارل دي او دې میاشت کې د الله خاص ملګرتیا ده د مؤمنانو سره ځنې وایي دا هسې خبره ده چې شیطانان تړلي شوي دي وایي دا ګپ دی وایي چې شیطانان تړلي شوي وي وایي بیا دا خلک ګناهونه ولې کوي ظالمه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث پس ډرامه ده چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دي چې سلسله الشیاطین شیطانان بند شوي او تړلي شوي دي نو زمونږ په دې باندې ایمان دی دا ایمان خو دې ته نه وي چې ته د یو څیز نه 100% مطمئن نو ته ووایې چې زه یې منمه نه ایمان دې ته وایي چې ظاهر مشاهدې او عقل یو څیز نه مني خو د الله او د الله رسول ویلي دي او تا ومنله اصل ایمان دا دی او تاسو وګورئ ښکاره پته لګي چې په دې میاشت کې شیطانان تړلي شوي دي ځکه نورو میاشتو کې د خلکو مانځه سره دومره مینه وي په نورو میاشتو کې څوک تهجد کوي په نورو میاشت کې څوک قیام اللیل کوي دا قیام اللیل او دا تهجد خلک چې ورته تراویح وي دا ټول کال دي ټول کال خو په دې رمضان المبارک کې خصوصي اهتمام کیږي ټول کال ځان لوي او په رمضان کې اکثر حیثیت ورته د جمع ملاو شي نو دا دومره اعمال چې خلک کوي دا د دې دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی شیطانان تړلي دي کني دا خلک